نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زما ورطول بجمان درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د اودس متعلق بیان شروع کړو نو ان شاء الله دا نن یو لسمه جمعه به هم د اودس متعلق بیان کوو تیر شوی جمعه المبارک په ورځ باندې تاسو ته ما په مخ چهره کې بیان وک خدای اوسو خبره د تپکې نورې کومه چې د انسان پہچان په مخ په چهره کې ده یو انسان نیکمل ده نو د دې نیکملی هم په چهره کې ده یو انسان بدعمل ده نو د دې بدعملی هم په چهره کې ښکاری هغه ورځ باندې یو ملګری رالو خوب لیدل او خوب یو 3 ورځې وړاندې واقعه ده ما ته وی چې قاری صاحب خوب مې ولیدو په یو دیوال باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پکچر لګیدل تصویر وای تصویر لګیدل ده و یو غیبی आवाज وشو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تصویر ده و چې ما وګټه وای ما د خپل ځل کې داومه چې د الله رسول خو ډیر زیات حسین او خسته ده خدا تصویر خو هغه شانتی نه ده او دغه ټیم باندې وای زه په حالت غسل کې هم یم دا خوب بیان نو زسله کې دارې بلو کرل کومه خوب وینما حالت کې غسل کې یما خو زدا خوب وینما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې مونږ کم اوریدلی دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خو ډیر خسته دی او حسین دی او د تصویر کې خو هغه شانتی نه دی او आवाज هم غیبی دی ما ولدا خوب تعبیر ورکو ما وتا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خوب کې لیدلې
خو د خوب تعبیر مې د حدیث مبارک نه در کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه ناستي مجلس ته یو صحابي رالو یا د الله رسوله ډیر زیات حسین او خسته په خسته والد نه مړېږم. حدیث مبارک. یو بل صحابي رالو د الله رسوله مخکې ډیر خسته ما ته محبوبې دی یا الله د رسول وسم مال ډیر محبوب یې خو ستاسو په چهره کې هغه حسن ما ته نه ښکاري. خبره ډیره ناشنا ده. دا دواړه صحابه لاړ صحابو ته پوس وکړ مجلس کې چې کوم صحابه ناست دي هغوی ته پوس وکړ د الله رسوله دو کسانو یو خبره وکړه یو وی ډېر حسین او ښایسته یې بل رالو هغې وی هغه شانتې حسن نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې څه فرمایي صحابو ته وی دا کم صحابي چې پهله راغلی و نه د اعمال برابر د سنتو اعمال وو نیک اعمال پہ غالب وو نو ته داسې ښایسته ښکاره شوم او دا کم صحابي چې دویم رالو نو د اعمالو کې لږ اختلاف راغلی و اعمال یې لږ کمزوري وو. اول چې ته اسلام قبول کړی نو دی د ګناه نه پاک و نو دته هغه ټیم کې زه ډېر حسین او ښایسته ښکاره کېدم. اوس دې کې لږ حالات داسې کمزوري شوي دي اعمال کمزوري دي هغه شانتې ورته ښکاره نه شو. ملګري ته مې چې تعبیر ورکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم د ستا د اعمالو مطابق تا ته ښکاره دی. علماء یو مقوله ذکر کوي چې المرء یقیس علی نفسه و انسان خپل نفس د اعمالو مطابق بل وتا غشانتي ښکاری بل انسان په دې څنګه په اعمال مطابق ته دا غل مثال خبره یو انسان غل دته د ټوله دنیا غل ښکاری دا یو انسان ظالم دی دته ټوله دنیا ظالم ښکاری دا یو انسان دیندار او پرهیزګار دی دته ټوله دنیا دیندار او پرهیزګار ښکاری اغلب وته دیندار ښکاری. الله رب العزت موږ تاسو له دا مخ مبارک داسې انداز کې جوړ کړی دی چې د انسان شیشه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمن مرآت المؤمن. مرآت په عربی کې شیشه ته وایي وی مومن دا د مومن شیشه ده. لکه مثال زه په اعمالو کې څنګه یم نو ماته چې دا بل مؤمن څنګه ښکاري نو دا زما شیشه ده آینه ده په ځان پوه شه چې اعمالو کې مې ګډوډۍ شته او بل عمل نه صحیح ښکاري پوه شه چې الحمدلله صحیح ایمان شته. بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک ته المؤمن غر کریم وی مومن به همیشه د مومن متعلق ساده ساده مومن کې به ساده واله موجود وي مومن کې به کبر تکبر نه لوی به پکې نه د مومن نښه دا ده چې دې ته بس ځان یو کمزور یو عاجز بل انسان به دې ته ډېر اعلی او اوچت ښکاري.
زمونږ فقه حنفیه وایي یو سړی ته پوهېږي چې دا یو فاسق او یو فاجر دی او دې تاله د جمع منځ درکوي نو یو وخت په ستا په ده پسې منځ کېږي منځ به پسې کې بې وجه دلیل ثبوت وایي وای دا فاسق او فاجر ته تا ته دا منځ ته وړاندې شوی دی ته منځ د پسې نه کې نو تا د ځان لوی ښکاري په غلبه کې او دا درته کمزوری ښکاره شي دا ګناه ده دې وخت کې چې تا له دې دا جمع درکوي نو دا به ته د ځان نه اوچت ګڼې نو یاد ساتئ زمونږ دا مخونه دا چهره د مرآت دی شیشه ده ورځ په قیامت باندې به چې کوم دیندار او پرهیزګار دی د هغې دا مخونه به پړقېږي ما تاسو ته په دعا کې ووې د مخ چې کله مونږ وینځو د هغې نه مخکې دعا وایو اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم ففي رحمة الله دعا دا یا الله مونږ مخونه ورځ په قیامت باندې وپړقې روحاني پکې را پیدا کی خوشحالي پکې را پیدا کی مخونه مو تور نه کې تور نو چې موږ تاسو د اودس د مونځ د عبادت لپاره کوو نو الله رب العزت د انسان په مخ کې روحانیت پیدا کوي روحانیت او چې موږ تاسو مخونه نه وینځو د عباداتو په شکل نو د جهنمینو مخونه به تک توري بیا د مخ کې وینځلو کې پیدا صدا وس پکې نوکات ته بیانو د انسان د خولې نه ګناه شوې ده د انسان د سترګو نه ګناه شوې ده د انسان مخ لګېدلی دی تاسو ته په شروع کې ما یو سوال پاس کړی د حدث متعلق یو لس جملې وړاندې چې ګوره الله رب العزت په موږ باندې خاص اندامونه انځي خېټه را باندې نه انځي مړه را باندې نه انځي پتونان را باندې نه انځي خو درې اندام را باندې وینځي او سر مس را باندې کوي دا اودس لپاره نو دې کې حکمت سره نو حکمت په مخ کې دا ده چې د انسان ګناهونه الله رب العزت د مخ نه وینځي الله رب العزت په انسان کې یو روحانیت راولي زه تاسو یو مثال لدې در کوم تاسو پریکټیکل د انګریزان کومو تاسو وګورو برطانیه والا خاص دا یورپیان فرنګیان توریان نسپینیان نسل داسې دی تک سپین به خو زه تاسو ته قسمیه دا خبره کوم زما ملاقات ډېرې شوي دي چې ته ورسره کښېنې نو ستا به ترې نفرت فیلاویږي دې مخ ته به ولګتې نه شي حلال کې دومره به حسنوالی ده کې موجود وي خو ده کې روحانیت نه خبره د روحانیت ته دا سوډانیان او دا بنګلادیشیان تک تور دي خو دې کې چې دا دیندار او پرهیزګار ته به یو چې ګتې مې وتا یو حسن پکې الله پیلاو کړی روحانیت پکې راغلی نو دا د مخ متعلق وینځل دا به د تېر شوي جماعت المبارک ورځ باندې بیان کړی و
الله رب العزت وای فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وای تاسو لاسونه وینځئ د دې ځای نه واخله تر مرافق دې ته مرافق په عربی کې وای د دې ځای نه واله تر دې پورې ته غوړ لاس وای حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ احادیث مبارک لاول خود ته دعا ویم اللهم د دې خلاص د وینځو دعا اللهم اعطني کتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا ان شاء الله دا دعاګانې بیا دا ترتیب به جوړوم به ان شاء الله حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت نه ده دا اعمال هغه به چې دسي زاله او دس کوو زاله نو دا هغه او دس په دې ځای نه والا تر دې پورې بلا سونه انزل یو شاګرد ولیدو صحابي دی او د امت غټ مفتی دی زیات احادیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل لی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص شاگرد محبوب دا لقب مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابا هريره هريره په اصل کې عربی کې پښو ته وایي دا خپل یو لوی بیان دی شاګر ولیدو وای سیب تاسو خدای له سنت د دې سره ولو تر دې پورې وینځل او اصل کې له سنت دې پورې وینځل مرافق پورې څنګه پورې هغه ته وای او احادیث مبارک کی دادی چې لا سنت تر څنګه پورې وینځلې دا چې ما کوم وینځو دا ما غلط وینځو خدا د ما یو سوچ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ورځ په قیامت په د اودس لپاره چې کم ارث وینځل کېږي دا به پړقېږي پړقواله به کوي او روشنايي به پیلا وهي نو زما خواهش دا ده چې زما دا ټول لاسو پړقېږي خو شاګرد ته وایي تاسو به نه کوئ تاسو به لاس دې پورې وینځئ څنګه پورې چې دا د امت لپاره چېرته مشکل جوړ نه شي چې غوړ لاس په وینځئ وایي تاسو به لاس در څنګه پر مرافق پورې وینځئ خدا زما خواهش دی یو خواهش لرم چې زما په ورځ په قیامت باندې ټول لاسو پړقېږي خدا د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خپل یو سوچ وو صحابي دی حدیث مبارک چې موږ ته کوم راځي قران کریم چې کوم ذکر کړی دی چې وغسل وايديكم الى المرافق دې زنه والا دې پر وتا سلا سنا انځي نو دا وینزل یو پر فرض دی ایک بار لمدول دا فرض دی او 3 بار وینزل دا سنت دی دا زما د بیان چې د او داس باندې ما شروع کړی دی بس دا بعضې خبرې په معاشره کې داسې دي ان شاء الله په مسه کې به ډېرې خبرې تاسو ته سامنے راشي ډېرې خبرې زموږ په مسه کې غلطې دي چې تاسو په ذهن کې دا فرق را پیلاو شي فرض دی ته وایي سنت دی ته وایي مستحب دی ته وایي واجبات دی ته وایي مکروهات دی ته وایي مفسدات دی ته وایي الله رب العزت قرآن کریم کې مطلق ذکر کړی دی چې وغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق
نو دا یو پیرا وینځل ایک بار دا فرض دی. کچری تانه په دلاس کې لکه سزا پاتې شو او دست نه کی تل بار وینځل دا سنت دی. وستم نشتا ان شاء الله آینده چې په دې لاسونو کې خبرې وکړو سکه د مخرانه لک ټیم واغستو ما خو الان کې دا مسم وسره لیکړي د ماچنن به سره دا مسم بیان کم د لاسونو په ختم کما او دا مسم بیان کم را روانه جمعه ته بخپې بیان کم چې سبا ختمه کم خو ان شاء الله که خیر زندگی و ژوند دو آینده جمعه که خیر د لاسونو په بیان کو د فواید چې ولې د دین زلی حکمت څه ده فائدہ صدا. الله رب العزت ما تاسو ټول د اعمال کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.